السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو وینئ چې مستر احمد خان بای پروګرام کې حاضر ده نو دا چې دا د ثقافت او ادب او د پویټري کې یو نامي ګرامي سړی ده او ډېر نو مې د په ثقافت او په پویټري کې نو آیا د سره مې خبره کې د سه ایکسپیرینس او ثقافت کې تاسو خندي خبره اترې وروي او مې د سره ملاقات کې دا احمد خان بای مستر په پروګرام کې حاضر ده نو السلام علیکم احمد خان وعلیکم السلام احمد خان بای سره یو شیخ پرستاس شي الحمدلله شه برابر یې مې تا نوم ډېر ورېدله په رادیو باندې هر څه باندې تا نام راځي که نه ثقافت کې او ادب کې ښه نام دی او ته څه وایې د خپل ایکسپیرینس دی دا ته نوره ادب چې تیم ادب راځي که نه نیو جون هغه چې دي که نه سینیر چې دا ته څه داسې میسیج ورکوي تاسو کومې ټي وي سره تعلق ساتئ؟ میکس ټي وي ده ډېره ښه خبره ده. زه خو تاسو نه اول په دې خبره ډېر خوشحال یم. الله تاسو ګلونه لري، الله مو د خوشحال ساتي چې تاسو راغلی او د ما نه انټرویو کوئ او ډېرې ټي وي ګانې او ریډیو ما وکتلې خو هغه د مې سره څه تعلق د ثقافت سره ډېر کمزوره ساتي او زه د مکس ټي وي پهلا ډېر شکریا ادا کوم چې دی راغلل او د ما نه پوښتنه کوي او بیا د دې کوم نماینده چې دي کرندې چې دي زه ډېر خوشامدید دغه ته او ډېره پالنه یې کوم. ډېره شکریا میرا ته ډېره شکریا ده چې ته میرا ته خپل وخت قیمتي وخت وروبسه او مې سره پروګرام کې ته حاضر شولې نو ته میرا دا ته ریکویسټ کوي چې ته میرا د ملګری چې کسي په ویډیو باندې هغه ته خپل ایکسپیرینس ته هغه ښکاره کړي. ما خو ډېر ټیم په پی ټي وي کې هر قسم پروګرامونه په رادیو په پی ټي وي کړي دي او تقریبا 30-35 سال پروګرامونه مو په ټي وي رادیو وکړل نو په هغه کې د ما یک کلاس تا خو دا وګیلا خامخا ماته د خپل ثقافت ناراضي چې د ما جونیئر کسان چې دی هغه 7-8 لک روپۍ واخیستلې او پنشنونه جاری دي او ما دومره تکلیفونه وکړل چې هغه د ما ملګري ما ته وایي چې تاسو منشتران چې دا کمزوري دي او تا خپل حق څنګه نشي غوښتلی او د کرک ضلع د جنوبي ازینا په 1 کلاس پهلا ګلوکار او شاعر زه یم چې دا پروګرامونه تر اوسه سره جاري ساتم. خو دی نه ما دا ګیله ده چې کم از کم زما هم بچی دي اولاد د سبق وای سکولونه وای نو په کار ده چې ماته یا پنشن راکړي او یا ماته د خپل دغه څه موعظه راکړي چې ما مخته مستقبل بچي په جاري وي او په ساتل شي او زما بچي په ټول عمر ثقافت ستاینې کوي او دعا به ورته کوي. دوستانه تاسو ورته د احمد خان بای فریاد نو دا د حکومت نه او د مطلب کرک نمائنده نه دا ریکویسٹ ته چې تیم ته فیسیلیټي وړي ا فیسیلیټي دیتا مهیا شي نو د سره نور خبره اترې کوي او غزالو خو ته ورته تاسو هم غزالو وروي نو ته احمد خان بای د غزال ته ور کړی دی چې ته د سره شریکه کې او ډیره مهرباني بوي او ما زه یو غزل پیش کوم د پر پیش کوم چې د نن سبا زمانہ چې مور پر خواري پر یو کې د بچې ستر کې بچې شرابونه اسکي او مور باندې خو اولاد ګران وي که هر څه غلط وي ها مور د سوي په لا ولاړ وي چې نه پلار ګرم دی او زوی مې روغ دی نو په دغه باندې ما یو شای لیکلی دی زه به تاسو ته هغه پیش کوم. د باندې به څه کوې چې زوینه ته جوړ پلور شي د باندې به څه کوې چې سوینه ته جوړ پلور شي دلته کار خراب شي چې د زوی طرف ته مور شي دلته کار خراب شي چې د زوی طرف ته مور شي پلار نه و پیدا وي بیا غي پلور ته وزیاړې کوي پلار چې ورغږیږي بیا بچای کنزل هم زیاړې کوي شغله کپلار وي زوی دی واجه نه بیکور شي دلته کار خراب شي چې د زوی طرف ته مور شي مور نه چې پوښتنه کوي مو بچی خو ګل ده پلار په وخت تیر ده صفتور گل دا پگل دا خپل خزل سمه خوان څومره مختور شي دلته کار خراب شي چې د زوی طرف ته مور شي
ورک داسې زمان شه چې په چرسې په پینګی سار شي ځان خور کې خندان خور کې په غټې بېزتی سار شي داسې اولاد څه وي چې د زینه جوړ شمیور شي داسې اولاد څه وي چې د زینه جوړ شمیور شي دلته کار خراب شي چې د زوی طرف ته مور شي زوی ټچ موبایل ګرځوي پلور ورغږیږي نه تشه که حرکت وکړه بیا خپل کور کې خلاصیږي نه ډېرې غریبونه نه وو پته خپل کور شي دلته کار خراب شي چې د زوی طرف ته مور شي میکس ټي وي زار شم میکس چینل زار شم دا مې چیرې خړې دی نشي دا چینل خو لال ده لالي روکې خړې دی نشي چې موږه نستجن کوي د چینل بزور شي دلته کار خراب شي چې د زوی طرف ته مور شي وای احمد خان چې په دې وخت کې هیڅوک نشته دا خپل زور نه چې پرېوځي زوی دې نشته رور دې نشته دا تکړه سړی هغه وي چې چوکه نشي میچور شي تکړه سړی هغه وي چې چوکه نشي وشیور شي دلته کار خراب شي چې د زوی طرف ته مور شي او ما یو شعر دی چې زه په یو لاک خلکو کې هر چینل جواد پیژنم میکس چینل چې لرې ځي د ده کارکون انشاءالله آداب یې ګرانو اورېدونکو وسلام ډېره مننه ډېره شکریه تاسې وویل چې احمد خان څومره زبردست نظم پیش کو او د نیو جنریشن دپاره څومره زبردست میسیج و او میره دې کې یو دا خاصیت ده چې شاعري په خپله لیکي ښه او په خپله ایجایي ښه دا یو او د حکومت ته اپیل ده او د کرک نمایندې ته اپیل ده چې مدتي مختلف فیسیلیټي دي زه مطلب نوم مې چې دا نوره ښه روښانه کړ چې مطلب خپل مشهور شو او خپله شاعري چې ده نورې ته منتقل کړه نو ډېره شکریه بیا ده کوي چې تی خپل میره په پروګرام کې حاضر شو تاسو ډېره مننه انشاءالله چې تاسو کم قسم خدمت وي او زه د میکس ټي وي سره او په ټي وي او په رادیو چې چېرته ځم هم زه دغې د چینل غزلې هم ستیم او زه به د تاسو چې کوم اسد او صدیق دواړه چې زه چېرته هم او زه به د دې تعریفونه کوم او د خدای خوشحال ساتي چې د ما جړه او فریاد یې واورېدل او د علاقې نمایندګي او د علاقې رونق یې خوشحاله کړو الله د تاسو خوشحال ساتي زنده باد پاینده باد والسلام بای بای